من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اما بعد، اللہ جل شانہ دا کلام دا سورہ مجادلے کم آیت شما ذکر کو پدیت کہ اللہ تبارک و تعالی دا مومنانو او خاص کر دا اہل علم و دا اہل قرآن دا غوی مرتبہ او مقام ذکر کئی. او چونکہ زمونگا موضوع دا دیر ورځونو دا معاشرت په سلسله کې را روانه ده، خدا نن جمعه چونکہ زمونگا مدرسۃ التوبہ دا قاری محمد عمران صاحب په مدرسه کې د ختمونو ترتیب دی او ډیر د الله محبوب او ډیر د الله تبارک وتعالى مینا کون کی طالبان هغوی د الله تبارک وتعالى د قرآن د ختم یو اعزاز هغوی ته حاصلېږي. نو په دغه مناسبت سره به انشاءالله دا جمعه د دغه اهل علم او اهل قرآن او د مرتبه په باره کې عرض وکړو. فرمایي يرفع الله الذين آمنوا منكم، پتا سو چې کم مؤمنان دي کم ایمان راوړونکي دي نو الله تبارک وتعالى دا غوی مقام او دا غوی درجه اوچتای. البته والذین اوتوا العلم درجات، کم خلق ته چې علم ورکړی شوی دی، د قرآن علم ورکړی شوی دی، د حدیث علم ورکړی شوی دی، د قرآن عالم دی یا د قرآن حافظ دی، نو الله تبارک وتعالی د دوی لپاره خاص درجه مقرر کړي. او د دې خاص درجو وجه دا ده چې د الله په نسبت باندې د دوی یو مقام دی، یو مرتبه ده. خو د افسوس خبره دا ده چې مونږ نه د عالم د مقام نه خبردار یو او نه د حافظ قرآن او د قاری د مقام نه خبردار یو. زمونږ په نسبت باندې د دنیا د غټي عہدې چې دي نو د دې د مقام مونږ ته پته ده چې د پلان کې افسر دومره گریډ دی، د بل دومره گریډ دی، د بل دومره گریډ دی، دا یو د دې بل نه په گریډ او په مرتبه کې اوچت دی، د دې بل طاقت سیوا دی. نو مونږ ته د دنیا د مرتبو پته ده، خو د الله تبارک وتعالی په نسبت باندې مرتبه د چا ده، مقام د چا دی، مینه محبت الله د چا سره کوي او د چا د وجې نه الله تبارک وتعالی د دې دنیا نه او د دې علاقې نه عذابونه او مصیبتونه اوچتوي، د دغې خلکو مونږ ته پته نشته. نو قرآن ذکر کوي، فرمایي والذین اوتوا العلم درجات، چاته چې علم ورکړی شوی دی، د قرآن عالم دی، دی د قرآن حافظ دی، دی د قرآن خدمت کوونکی دی او دی د قرآن د علم د حصول د پاره سفر کوونکی دی. نو الله تبارک وتعالی فرمایي درجات د دې خاص درجې دي، درجې او د دغې درجې او د مقام پته الله ته ده. مونږ ته د هغوی مقام او درجه ځای په ځای په قرآن او په احادیثو کې ښودلي، خو زمونږ دومره مطالعه نه وي، دومره مونږ خبرداری نه وي، نو مونږ یو طالب علم صرف طالب ګڼو، مونږ یو عالم صرف ملا ګڼو. حالانکه طالب علم صرف طالب نه دی، نو طالب علم له الله تبارک وتعالی ډېرې لوی فتح او مقام ورکړی، او عالم صرف ملا نه دی بلکې عالم له الله تبارک وتعالی یو ډېره لویه درجه، یو ډېر لوی مقام ورکړی. نو فرمایي چې والله بما تعملون خبیر، چې تاسو څه معامله کوئ، څه عمل کوئ، تاسو په زړه کې د عالم څومره قدر دی، تاسو په زړه کې د قاری څومره قدر دی، تاسو د الله د دین د میلمنو څومره قدر کوئ. خبیر الله خبردار ذات دی، د دې یو ورځ را روانه ده
یو مقام یو ټیم را روان دی، په هغه ټیم کې به بیا موږ ته د دې محبت او د دې مینې پته ولګي. او زمونږ استاد محترم موږ ته به فرمایل وی که یو سړی د خپل ایمان پیمانه ګوري چې زما څومره ایمان دی، زما ایمان کمی مرتبه والا دی، زما ایمان کم مقام والا دی، او زما ایمان اعلی دی که متوسط دی که کمزور دی ادنا دی، څومره زما ایمان دی. نو وی دی وګوري د علماء سره مینه څومره ده، او دی وګوري د الله د کلام حاملین قرآن سره مینه څومره ده، د طالب علمانو سره علم مینه څومره ده. وی څومره چې مینه د هومره د ایمان دی. بس ځکه دا ایمان د محبت د ایمان والو ته الله تبارک وتعالی نصیب کوي. د عالم سره د زړه نه محبت ډیر دی، د یو قاری د حافظ قرآن یا د قرآن ویونکو طالب علم سره د زړه نه محبت ډیر دی، نو بس تا ایمان اعلی مرتبه والا دی، تا ایمان زبردست مرتبه والا دی. او که فرض کړه یو عالم سره د مینه کمه ده، د یو طالب علم سره د مینه کمه ده، نو بس تا ایمان کمزور دی، لږی مرتبه والا دی، اعلی مرتبه والا نه دی. او بیا به فرمایل وای که یو سړی دا مرتبه ګوري چې زما سره د الله څومره مینه ده، یو سړی دا معلوموي چې زما سره د الله څومره مینه ده او د الله په نزد زما څومره مقام دی، نو وای دی خپل محبت وګوري چې د عالم سره څومره محبت دی، او د قرآن د قاری سره څومره محبت دی، او د دین د طالب علم سره څومره محبت دی. نو وای چې څومره د عالم او د طالب علم سره محبت دی، همره د الله د دې سره محبت دی. او دا خو مشهور روایت دی، مشهور خبره ده چې یو سړی د عالم سره محبت کوي، د یو طالب علم سره محبت کوي، د الله د دین د خدمتگار او د میلمه سره محبت کوي، نو وی الله فرشتو ته فرمایي د دې انسان سره تاسو محبت وکړئ، دا زما د دین د خادم سره محبت کوي، د دوی سره تاسو محبت وکړئ. او د دې طالب علم سره مینه کول، د دې طالب علم سره محبت کول، او د دې عالم سره د زړه نه محبت کول، د دې ګورې ډېره لویه مرتبه ده او ډېر لوی مقام دی. او دا مقام د دې په خاص ځای کې انسان له فایده ورکوي. یو مشهور روایت دی، فرمایي د قیامت په ورځ باندې به الله تبارک وتعالی چې کله جنتیانو ته اعلان وکړي چې تاسو جنت ته ځئ، نو وایي د جنت په دروازه باندې به یو عابد ولاړي عبادت کوونکی، او یو به نیک سړی ولاړي هغه به ډېرې نیکۍ کړي، یو به طالب علم د قرآن حافظ یا عالم به ولاړي د جنت په دروازه باندې. نو وایي الله تبارک وتعالی به د عابد ته وفرمایي چې تا خو ځان ډېر ستړی کړی دی، عبادت دې کړی، تهجد دې کړي، او تا خو ډېر نیک عمل کړی، لہذا تو جنت ته ځه. اب په منډو منډو جنت ته روان شي، دی به جنت ته ځي. بیا به الله تبارک وتعالی د نیک بنده ته وفرمایي چې تا ډېرې نیکۍ کړي دي او ډېر دې د ګناه نه ځان بچ کړی، او ستا اعمال ما قبول کړي، لہذا تم جنت ته ځه. نو وایي د دې عالم او د دې قاري په زړه کې به داسې وسوسه غونته کې راشي چې ګورې زما د علم نه دی قبول شوی، ګورې چې زما د قرآن د خدمت نه دی قبول شوی، هغه عابد صاحب هم لاړو او هغه نیک عمل سړی هم لاړو، او ما ته الله تبارک وتعالی فرمایي ته ورته قاري صاحب ته لږ صبر وکړه، او عالم صاحب مولوي صاحب ته صبر وکړه، ته لا مه داخلېږه جنت ته لږ انتظار وکړه. نو د ده په زړه کې به خیال راشي، سوچ به راشي چې خدای دې خیر کړي، څه معامله ګډوډه شوي نه وي، زما هغه اعمال ضایع شوي نه وي، الله زما نه پس ناراضه شوي نه چې خلک جنت ته لاړ او زه ولاړ یم. نو الله خو د زړونو په حالاتو باندې عالم دی، الله په تبارک وتعالی به د عالم ته وفرمایي، او د حافظ قرآن قاری ته به الله تبارک وتعالی وفرمایي چې تاسو داسې نه داخلوم، لږ صبر وکړه، بلکې ستا یو مقام دی، یو مرتبه ده، نو لہذا ادخل فی الجنت من احببتا. دا به ورته وفرمایي، دا ډېره عجیبه خبره ده. ادخل من احببتا، د ځان سره جنت ته هغه څوک داخل کا چې تا د چا سره محبت کړي په دنیا کې، او ستا سره چا په دنیا کې محبت کړي، نو هغه جنت ته داخل کا. ګوره د قاری د پاره، د حافظ قرآن د پاره او د عالم د پاره
الله تبارک وتعالی هیڅ حد نه مقرر کړي د مجاهد د شهید د پاره حد دی 70 کسان به د ځان سره جنت ته داخلي خو د قرآن د عالم د د پاره الله تبارک وتعالی اډو حد مقرر کړي نه دی فرمایي چې ادخل من احببت چې د چا سره ستا مینه د محبت دی په دنیا کې چا ستا په سر باندې لاس را کاږلی چا ستا سره ښېګړه کړې ده چا تا ته په مینه محبت باندې کتلی دي او ستا سره یې مینه محبت کړې نو دا د ځان سره جنت ته داخل کا نو وایي دی به د جنت په د محشر په د میدان کې ګرځي خو چې د چا باندې زړه خوږېږي نو د ځان سره به جنت ته نه باسي زما عزتمنو د دنیا د مینه د دنیا د محبت د دنیا د طالب علم په سر باندې لاس را کاږل او هغه ته په مینه باندې کتل دا ډېر لوی مقام لري ښه ډېر لوی مقام او درجه لري مولانا دوست محمد قریشی رحمه الله ډېر لوی عالم دی ډېر لوی بزرگ دی د خپل واقعي ذکر کوي فرمایي چې زه هندوستان ته لاړم د علم د حصول دپاره علم مې حاصلو نو په کومه مدرسه کې چې ما داخله اخیستل د هرې مدرسې یو ضابطه یو روټینی نو په هغې مدرسه کې ما ته داخله میلاو شوه خو ما ته پکې اقامت میلاو نه شو رهایش پکې نه په مدرسه کې نو د مدرسه کې داخله میلاو شو صرف د درس دپاره چېرې طالب علم به یې خو چونکې د رهایش گنجایش نشته نو د روټۍ او د رهایش پروګرام به دې ځان لئ په ما دا سوچ کوو چې دا درس اجازت ملاو شو نو انشاءاللہ دغه به هم څه بندوبست وشي وی سوچ مې کوو نو خواته یو مسجد نو د هغه مسجد د خادم سره ما دا خبره وکړه چې زه به خیر د جومات صفا کوم تا سره به صفایي مپایي کوم او زه به هلته سبق ویم او شپې له به دلته راځم نو هغه د جومات هغه خادم ما ته وي چې ټیک ده راځه صفایي کوه او بس په جومات کې شپه تېروه د طالب علمانو ډېرې قربانۍ تېرې کړې ورې دا دومره مقام او مرتبه چې میلاویږي نو مونږ خو په اسانه خبره کوو یاره تیارې ډوډۍ خوري خو د دې ډېر لوی عجیبه قرباني چې سړی مور او پلار پرېږدي خویندې رونه پرېږدي خپل کور پرېږدي او د پیسو مزدوري نه بس د علم حصولي نو ما هغه جومات هغه خادم ته ووې چې زه به دلته کې صفایي کوم او ما له د استوګنې ځای راکړه به شپې له به راځم هغه وي چې ټیک ده وی څه ورځې خو مې داسې تېرې کړې خو د ډوډۍ بندوبست نه چې خدای د ډوډۍ بندوبست به څنګه کوم او طالب علم چې کله د ډوډۍ بندوبست پسې ورپسې شي نو د ده نه بیا د علم معامله پاتې شي د سهار نه د ماسپښینه پورې سبقونه د ماسپښین نه د مازدیګره پورې سبقونه ماښام مطالعه ماسخوتن تکرار د شپې سبق یادول نو کدی په مخه به ډوډو ورپسې شي او په پخولو پخلي نو د سبق متاثره کیږي نو د اراده وکړه چې زما دا بندوبست نه کیږي د ډوډۍ موډۍ پروګرام مې نه کیږي لہذا زه کور ته واپس ځم نو د مدرسې نه بهر ته ووتو او اراده یې وکړه چې زه کور ته واپس ځم زما دا سبق نه کیږي د ډوډۍ ترتیب مې نشته بهر صورت وی خپه ناست وم د مدرسې نه بهر د ګیټ سره نو وی خلک تلله ما ته یې کتل زه خپه وم نو یو زنانه راغله هغه زنانه هغې ما ته نږدې راغله ما ته ویل چې بچې ولې خپه یې نو ما ورته ویل چې ابا زه خپل کار کوم ځان خپل غم کې پروت یم او ستا خپل کار دی زه خپل کار کوم ما ته چې نه بچیا د مخ نه دې پته لګي چې ډېر خپه یې او ډېر تکلیف دی تا ته نو که څه خدمت دې زه وکړم نو ما ته ووایه که نه نو ما ورته وی چې ابا زه خپل کار کوم خو نه یې پرېښودم نو ما ورته وی چې ابا په مدرسه کې مې داخله اخیستې ده د رهایش بندوبست مې وشو خو د ډوډۍ بندوبست مې نشته د هغې فکر دی لہذا کور ته ځم زما د ډوډۍ بندوبست نه کېږي بس الله ته به نه منظوره ما خو محنت وکړو نو وایي د ابۍ ما ته وي چې بچیا پروا مه کوه زه دلته کې یو مالدار سړی دی د هغه کره لوښي انځم او وی لوښي انځم او ما ته 2 ډوډۍ میلاویږي 2 چپاتي سهار او 2 راته ماښام میلاویږي نو وی بچیه زما په یوه ډوډۍ ګزاره کېږي یو به تاله در کوم او یو به زه خورم او ته ماته سبق وایه وی ما وی چې ابۍ خپل کار کوه خیر دی تا ته به تکلیف وي چې نه بچیه زه کونډه یم زه لوښي انځم او ما له دغه 2 روټۍ میلاویږي یو روټۍ باندې ته ما ګزاره کېږي یو به زه خورم
او یو به ته خورې. وی ما وی چې بس ټیک ته الله تبارک وتعالی به څه بندوبست زما کړي چې دا به بندوبست شي. نو وی یو کال تیر شو او یو کال به هغې زنانه هغې کونډې هغه به د مدرسې ګیټ ته ناسته وه چې کله به د روټۍ دپاره اریسس وشو چوټي به وشوه. نو وایي چې زه به لاړم نو وایي دی به په پیلس کې روټۍ تړلې وه او هغه روټۍ به یې ماله راوړه ماله به یې راکړه به ما وخوړله ګزاره به مې وشوله. وی په پوره کال کې یو وخت داسې نه و راغلی چې ما دا به انتظار کړی و. ابۍ به زما انتظار کوو. وی هغه یو کال ډېر په تکلیف باندې هغه ابۍ تیر کو. بس ماله به یې روټۍ راوړل هم سهار هم به یې راله ماښام راوړل. وی راتلونکي کال بیا ما ته اقامتي داخله میلاو شوه. زما د ډوډۍ بندوبست هم وشو او زما د رهایش بندوبست هم وشو. د هغه ابۍ شکریا مې ادا کړه. دوا به ما وی ابۍ دوا به راته کومه او زما بندوبست شو. وی هغې هم زه په تندي خپل کړم چې بچیا زه شکر دی چې ستا دا تکلیف الله حل کو زه خوشحاله یم. وی بیا ما علم حاصل کو د مدرسې نه فارغ شوم. په خپل کلي کې مې درس و تدریس شروع کو او د درس و تدریس نه بعد ډېره موده بعد لاړم حج له. الله تبارک وتعالی حرمین شریفینو د سفر توفیق راکو. نو وی د حج په احکامو کې ستړی شوم نو سترګې مې پټې شوې اوده شوم. وی چې کله اوده شوم نو ما خوب ولیدو. هغه ابۍ مې په خوب کې ولیدله چا چې به ماله یو ډوټۍ راکوله. وی په خوب کې مې ولیدله چې الله تبارک وتعالی یو چمن جوړ کړی ښایسته چمن او بیا د سونې او د چاندۍ یو تخت او بیا په هغې باندې دا زنانه ناسته ده او د ریخمو جامې لباس یې اچولې او د لاسو ته د سونې او د چاندۍ څه عجیبه غونته کې کړي دي او ډېره خوشحاله ده. وی ما چې تپوس وکړو چې ابۍ تا خو به هلته کې لوښي انځل او ستا خو دغه کار و نو دا ستا کوم عمل و چې الله تبارک وتعالی ته دې مقام ته او دې درجې ته راورسولې دا دومره خوشحالي او دا دومره مزې او دا دومره راحتونه او ستا د مزاج دومره ته خوشحالۍ. نو هغه ابۍ ما ته ووی چې بچیه دا زما د هغه یوې چپاتۍ بدله ده. اتاله چې ما په دنیا کې هغه یو چپاتي درکول اتاله چې مې په دنیا کې سهار او ماښام یو ډوډۍ درکول. نو وایي دا مقام د هغې یوې ډوډۍ دی چې الله تبارک وتعالی ته وایي زه کله حساب ته پیښه شوم. فرشتو وایي د الله تبارک وتعالی مخې ته بوتلم وایي چې الله د دې سره حساب کتاب دی. نو الله تبارک وتعالی وفرمیل چې د دې سره څه حساب کې دی خو زما د میلمه قدر کړی زما د میلمه ملمستیا یې کړي. ما له حیا راځي چې زه د دې سره حساب وکړم. زما په میلمه یې روټۍ خوړلې ده لہذا بې حسابه دا ما بخلي ده او دې ته معافي شوي لہذا دا مقام چې ما ته میلاو شوی نو دا د هغې یوې روټۍ دی. زما عزتمندو دې طالب ته خاندل د دې طالب علم په سر لاس راکاږل دا طالب علم ځان ته رانږدې کول او د دې عالم سره محبت کول قسم دی دا به زمونږ د ډېرو عبادتونو نه زیات الله ته محبوب یا خوښي. د الله سره د طالب علم ډېر محبت دی ډېره مینه ده ډېر قدر دی. خو افسوس چې زمونږ د طالب علم زمونږ سره مینه هم نشته زمونږ په ژوند کې هغه قدر او مقام هم نشته. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه ډېر لوی الله والا عالم دی ډېر لوی بزرگ دی ډېر لوی مقام او مرتبه ده. هغه د مدرسې په صحن کې ناست و طالب علمانو ته درس ورکو. طالب علمان هم ناست و. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه طالب علمانو ته سبق وایي. په دې کې د باران ساز کې شو چې کله د باران ساز کې شو نو ته طالب علمانو کتابونه چونکې لمدېدل نو هغه کتابونه طالب علمانو راواغستل او استاد ورته وفرمیل چې ځئ سوري ته شئ. نو دا په منډه منډه سوري ته لاړل او کتابونه یې پترخ کې نیولي او لاړل. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه ډېر عجیبه معامله وکړله ډېر عجیبه معامله. خپل څادر یې راواغېستو هغه یې وغوړو او په هغې څادر کې د طالب علمانو پیزار راواغېستل د خپل طالبانو پیزار یې راواغېستل په هغې څادر کې کېښودل او بیا یې راغونډ کړل او په اوږه یې کړل او لاړو د طالبانو خواله. چې کله کلاس ته ننوتو هغه څادر یې کېښودو د طالبانو هغه پیزار یې ترې لرې کول چې طالبان ولیدل په جړا شو په چغو شوه. وی حضرت دا دې څه وکړه؟ وی دا خو مونږه دومره ستا توهین وکړو زمونږ پیزار او ستا څادر او دا څادر خو مونږ د برکت دپاره رالو په سر پورې مګو
په ځان پورې مګو. او استاد دا ستا زمونږ دا څښا پیزار راواخیستلو په دې څادر کې دې واچوله دا تا مونږ سره څه وکړه. په ژړا یې ژړل طالب علمانو. وی استاد دا مونږ دومره بې ادبي وکړه، مونږ تا خپل پیزار پرېښودل او تا خپل پیزار په دې قدردان څادر کې راوچت کړل. هغه ورته وفرمیل نه بچو دا داسې بېکاره پیزار نه دي، دا داسې بېکاره پیزار نه دي، دا داسې معمولي پیزار نه دي، دا خو د الله د دین د خدمتګارانو د میلمنو پیزار دي. او وایي دې پیزارو ته الله تبارک وتعالی فرشتو ته حکم کوي چې اے فرشتو د دې طالب خپه ستاسو نه په ځمکه رانشي. د طالب چې چېرته ځي نو دې چې کله خپک دي نو فرشتو ته الله تبارک وتعالی فرمایي اے فرشتو دې طالب ته وزرې خورې کوي چې دا طالب خپک دی او د پیزار په ځمکه نه لګي دی، ستا په وزر باندې قدم دی. نو ستاسو طالبانو ستاسو پیزار ډېر مانځي دي، ستاسو پیزار ډېر قدردان دي چې الله تبارک وتعالی فرشتو ته حکم کوي چې دته وزر یې وغوړوه. نو زما څادر څه دی؟ او ای طالبانو زه خو ستاسو د لاسه عالم یمه، زه خو ستاسو د لاسه مدرس یمه، دا زه خو تاسو ته ناست یم، نو دا مرتبه تاسو ماله راکړې ده. زما عزتمندو د طالب علم د الله سره دومره قدر دی، دومره مقام دی، دومره د الله په نزد د هغه عزت دی او دومره د الله تبارک وتعالی سره د هغه مقام دی. او یاد لرئ د طالب علم په محبت د الله محبت زیاتېږي. او که یو طالب علم د هغه سره څوک بغض وساتي، یو عالم سره څوک بغض وساتي، د یو طالب علم څوک قدر ونه کي، د یو عالم څوک قدر ونه کي، قسم دی الله یې قدر نه کوي، قسم دی د الله ورسره دشمني، د الله ورسره بغض وي. دې ته خو الله تبارک وتعالی وی کله چې یو طالب علم په لار باندې رواني که نه نو وی الله تبارک وتعالی فرشتو ته وایي فرشتو تاسو د ده د استقبال لپاره ورده کې چې دې کله مدرسې ته ځي او دې کله قدم اخلي او دې پاسي نو الله تبارک وتعالی فرشتو ته فرمایي اے فرشتو د ده د مرتبې نه دنیا والا نه دي خبر، د ده د مدرسې والا نه مال او دولت والا نه دي خبر، د ده د مقام او د مرتبې نه زه خبر یما. اے فرشتو دته په استقبال کې وردېږئ. نو وایي چې طالب علم ځي نو فرشتې استقبال ته ولاړې، استقبال ته. او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من اراد ان ينظر الا من هو من اهل الجنه. حدیث مفهوم دی فرمایي کچری یو سړی دا غواړي چې په ځمکه باندې د جنت والا خلک وایي جنتیان څوک دي نو هغه دي طالب علم ته وګوري، عالم ته دې وګوري، با عمله وایي دا جنتیان دي. دا د جنت مقام ته الله تبارک وتعالی رسي، دا د جنت خلق دي، دا د پزمکه د الله تبارک وتعالی ملمانه دي. زما عزتمندو لږ غونته کې د دې مقام وپېژنو، لږ د دې مرتبه وپېژنو. قسم دی مونږ که د دې په سر لاس راکاږو، مونږ که د دې طالب علم سره مینه وکړله، مونږ که د دې طالب علم سره محبت وکړو، قسم دی مونږ به په قبرونو کې پراته یو او مونږ به دوی په قبرونو کې به پراته دا طالبان به مونږ ته دعاګانې کوي. یو خپل واقعه درته ذکر کوم، یو منټ به زیات اخلم، معذرت غواړم. زما د طالب علمۍ دور و، اخرنی کالو زما د تخصص د پاره زمونږ رهایش هم و خوراک هم و. خو زما ملګری مولانا حسین احمد صاحب د هغه رشته دار و، بلکې د تره کور و. نو چې کله به مونږ مدرسې ته تلو نو چې مدرسه کې به مونږ شپه وکړله نو هغه به مونږ پسې سوال جواب وکړه، وی نه راځئ بدلته او روټۍ به ستاسو دلته کی، ناشته به ستاسو دلته کی، بستره به ستاسو دلته کی. نو ما به مولوي صاحب ته مولوي صاحب ستا خو رشته دار دي لاړ شه، خو دا بار بار د چا میلمه کېدل دا ډېر ګران کار دی، تلل او روټۍ کېدل او هر څه کول. خو چې کله به مونږ پاتې شو نو هلته کې به راپسې راغلل او قار به شو راته وی ښه وی تاسو زمونږ د الله د دین خدمتګار یې، رشته دې وباسه، وی د الله د دین خادمان یې او وی تاسو به دلته کې اوسېږئ، وی دلته راځه که نه قار به شو. غوسه به یې وکړه. نو موږ له د ماښام روټۍ، د سحر ناشته، ګرمې اوبه، ښکلې بستره، ښکلې ګرم ایټر، دا یو کال یې زمونږ خدمت کړی د بچو په شان، یو کال یې زمونږ د بچو په شان خدمت کړی و. هغه زنانه چې وفات شو الحمدلله ما خو هغوی ته دا هم ویلي مې په دې بټخېله کې ښه کوي، د خپل مور په شان به زه دوم د دې قبر ته ځم او دوا به وله کوم، زما یې په طالبۍ کې قدر کړی دی. اوس هم الحمدلله په دعاګانو کې په هر ټیم کې مونږ ته یادي، مونږ ورته دعاګانې کوو،
مونږ د الله تبارک وتعالی نه د هغې دپاره بخښنه غواړو انشاءالله د الله د رحمت نه امید دی چې د الله د دین د خدمت د برکته به الله د هغوی بخښنه کړي. زما عزتمنو د عالم قدر وکړئ، د طالب علم قدر وکړئ، د عالم مقام وپېژنئ، د طالب علم مقام وپېژنئ. الله تبارک وتعالی به زمونږ مقام زمونږ مرتبه اوچته کړي. الله دې زمونږ د دین د طالبانو سره مینه پیدا کړي. واخر دعوانا الحمدلله.